نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون بجنة مادر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العزت مونږ او تاسو لا دا جمعه ژوند را نصیب کی نو ان شاء الله تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د کنزل متعلق بیان کړو دو جمعه دا جمعه میں انشاءاللہ اللہ کا مونږ له جن او عمر را نصیب کو نو زه به دا ووایم خصوصا مسلمانان که خاص دی او که عام دی که سیاسی دی او که غیر سیاسی دی که مولیان دی او که تبلیغیان دی او که طالبان دی ټول په یو اهم ګناه کې مبتلا دی چې الله رب العزت موږ له د هغې نه نجات را نصیب کړي ځکه چې دا یو داسې ګناه ده اوس یې ته وروسته ویمه چې معاشره ټوله ملوثه ده د دې ګناه نه خلاصې په یو خبره کېږي چې د الله په فضل او کرم باندې کېږي که لا محاله ځکه ښځې او نر ټول اکثر ملوث دي کرکٹ میچ فوټبال والیبال باسکٹ بال او هاکیانی سکواش تاش لڑو وغیرہ چاره ته پکې وې پب جی متعلق هم پکې سو خبره وکړه او ټیک ټاک هم پکې وکړه خو خیر هغه د موبایل سره تعلق ساتي خدا یو څو خبرې دي چې زمونږ معاشره په دې ګناه کې ډېره زیاته ملوثه ده او د دې اصل حقیقت په زه تاته ویم چې د دې اصل حقیقت بنیاد شروع شوی د کم ځای نه دی عربی کې دی بالونو ته چې کم دی قره وی دی فوټبال ته قرة القدم وی باسکټبال ته قرة الید وی
نو په عربی کې بال ته کره وی. د دې اصل بنیاد شروع شوی د کم وخت نه دی؟ تاسو ټولو دا خبره اورېدلې ده. د مکې مشرکینو د دې بنیاد سٹارټ کړی. او څنګه سٹارټ کړی؟ په بدر کې اهل مکه شکست وخوړ. د جنگ بدر کې د مکې مشرکانو یو زبردست شکست وخوړ. او د ډیر کم صحابه او تعداد نه 313 او 1000 لشکر د مشرکینو د کفار او د الله په فضل او کرم باندې د پیغمبر علی السلام سره د الله وعده وا وی قدمونه مضبوط کوي. وی دا په تعداد او معداد نه د دا کفار بنن شکست خوري. تاسو خو ما د سیرت مصطفی بیان کړم دی او دا هم درته بیان کړی دی. وس د امریکې ته چې دا شکست ورکړی شو، د امریکې ته تاسو یقین په الله وکړئ د هغه خلکو شکست ورکو چې ګورې پرتوګ به بدل و، کمیس به بدل و، دومره اوس به نه و چې ځان له جامې کړي وې. د تاسو قسمیه دا خبره کوم. لاندې بوټان چپړې به نه وې، اسې خو د دې کفارو سره ټوپک او چاړه او توره او د هغې سره جاز او هغه ساینس او ټیکنالوژي راوړې وه چې د یو مسلمان ملک سره هم نشته. خو د مسلمانانو سره او د ایمان والو مجاهدینو سره د الله مهرباني وه او د الله فضل وسره. ما خپل د یو مجاهد نه تپوس کوو چا چې جهاد کړی هغې سره د الله ډېر مهرباني او ډېر فضلي. ما وی صاحب تاسو داسې د الله مهرباني څنګه داسې ګتل په سترګو که نه؟ وی او وی کوم وخت کې به چې په مونږ باندې هلته به سیم غورځېدو، وی زمونږ په معرکه باندې به چې کله دیو حمله کوله مورچه باندې، تاسو یقین په الله وکړئ سپینې مارغۍ به رالې، سپینې مارغۍ به رالې، چڼاره به وکړو، اوازونه به وکړه، واپس به لاړې. واپس به لاړې. وی مونږ ووی چې څه خطره شته، وی هغې به مونږ پرېښستو، نیمه ګنټه به تېره نه وه او په هغه ځای به داسې بمباري وشو که چېرې مونږ پاتې شوی زمونږ پوټي به هم نه ښکاره کېدل. وی د الله مهرباني به دا وه چې زمونږ به یو قسم شهید نه شو. د دې کفارو سره به مونږ جنګ وکړو، وجنګېدو. نو جهاد والو سره صرف د الله مهرباني او د الله فضل، خو دا د ایمان جذبه. مجاهدینو سره اکثر د ایمان جذبه ډېره غالبه. مونږ ته به خبرې کولې وی تاسو هسې په خوله باندې وایې خو دې میدان ته نه راځئ.
ما به ورسره ګپ لګوم هم په دې خپو کې هغه طاقت لا نشته. خو دا د جهاد د ایمان جذبات دي. شالین ګوړین په خدای قسم چې شالال او ګوړین پکې وخا او د دې لیټو افواجو د ټولو کفارو سره وجنګېدل. ناشنا شکست یې ورک. برسر احمد خبر رانه بل طرف ته ځي. جنگ بدر چې وشو نو دا کفارو خو د اهل مکه خو شکست وخوړ او ډېر زیات په غوسه و. په هفتو هفتو خو جړاګانې تشې وې په مکه کې. داسې جړاګانې وې ځکه ټول اکثر سرداران پکې مردار شوي وو. دیو به پیسې جنګولې چې خدایا د دې مسلمانانو نه به دا بدل څنګه الو، د دې کلمې والا نه به دا بدل څنګه اخلو. ډېر زیات په غوسه و. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ به مسلمان شوی دی، خو اکثر د دې واقعات د هغه نه نقل شوی دی په احادیثو کې. ډېر کردار پکې د هغه و. اخره کې مسلمان شوی دی او داسې مسلمان شوی دی چې تقریبا 2 کاله د نبی صلی الله علیه وسلم به خیلاسو. ابو سفیان مشورې به نبی صلی الله علیه وسلم ته به ورکو، یا رسول الله مبارک داسې بکو داسې بکو. مشر و اکثر چې کم دی د قبیلې سردارو د مکې سردارو بیا جنگجو قافلو سره به ګرځېدو. نو دوی وی چې موږ به د مسلمانانو سره هغه عمل کوو چې تاریخ په یاد ساتي. نو جنگ احد ته دیو زبردست تیاری وکړو. خبره زما دغه دی کې پوینټ دی. جنگ احد ته چې دیو زبردست تیاری وکړو او مسلمانان هم ډېر الله رب العزت دا فتح بیا جنگ احد کې مسلمانانو ته ورکړې ده. وروسته دا بعضې کتابونو لیکلي دي وایي مسلمانان دلته شکست یافته او لاول مسلمانان فتح شول، بیا مسلمانانو ته شکست او بیا په دغه جنگ کې مسلمانان فاتح شول. خو جنگ احد کې مسلمانانو ته جنگ چې کله وشو تاسو به اورېدلي د دې علماو نه چې 70 او یا مسلمانان پکې شهیدان شول. صحابه او د چانه لاسونه کټلو، د چانه خپې کټ کړې او د چانه سرونه کټ کړل. تاسو به اورېدلي د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم تر مبارک هغه خو مکمل کټ کټ کو، زلیم تی راو وستو، کلیجیم تی راو وستا. نو دیو د صحابو په دې سرونو باندې فوټبال سٹارټ کو. غوسو نو دیو د صحابو د سرونه به یو بل ته په دې خپو باندې وال لوبه په شروع کړه.
د دې لوبو اصل حقایق درته ویم ښه. نو د صحابو په دې سرونو باندې لوبه سټارټله او د صحابو لاسونه راواغستل او خپې ولا راواغستې او داسې بیړونه یې جوړ کړه او په دې باندې بس وال راوال به پې کول. مخکې د دې لوبو څه تذکره د انسان په عقل کې نه وه، څه سوچ د انسان په عقل کې نه و. مخکې به لوبې څنګه کېدې په دې پوهوم. مخکې به چې کومې لوبې کېدې د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې، او نبي صلی الله علیه وسلم به هم صحابو ته د لوبو دغه ورکوه، خو هغه داسې لوبې نه وې. ابې د جهاد دپاره تیاري د مسلمانانو کوله، غشندازي به یې کوله، صحابه به راجمع کړل، یو شی به وټاکلو، وی شا به یې دا ولئ، یو لوبې شکل به ولې اختیار کو. نو داسې انداز کې چې دیو سبا د جهاد ته تیار شي، نو دې کې داسې لوبه کول چې ستا سرت پکې د یو دین د یو اسلام اوچتوالی وي، نو دا لوی ثواب دی. نو د مسلمانانو په دې باندې یو عقلي اندازم کېږي، عقل جوړېږي. کاڼي به وشتل، ځکه چې اکثر په مخکینی جهادونو کې به کاڼي استعمالېدل، لندې شکل شو په هغې به کاڼي وشتل. نو نبي صلی الله علیه وسلم به په داسې د کاڼو دغه کوو، دا به ولئ. نو هغه به دیو د مسلمانانو د صحابو یو ذهني سازي به کوله، جهاد ته به تیارول چې سبا ته په جهاد کې بیا څنګه کردار کې. اوس که زمونږ یو مسلمان ورور یو پوجي برتی کیږي او زه ټریننګ کوم، زه په دې کې ټریننګ یافته شم او بیا به زه دا ټریننګ وکړم، نو په دې کې به زه د اسلام یو جهاد به مخکې کوم، یو خیرخواهي به کوم. نو د دې د ابتدا نه والو تر انتها پورې چې څومره رقم راځي، دولت راځي، د الف سے لے کر یا تک ټول ثواب دی. داسې یو عام موته یو ټریننګ لزو چې راشي سبا را باندې کافر راځي، څه به کوو؟ ځان ورته بلد کو. خو دا ټریننګ هم یو بهترین شی دی. تاسو یقین په الله وکړئ، په مدرسه کې زموږ یو ملګری راغلی، زما نه ډېر کمزوری، خو ټریننګ یې کړی و. قسم به خدای چې ما دې ځان نشو خلاصولی. کله به راله د اثر یو طرف راغوزار بیا کړم، کله بل طرف ډېر دغې راکړی، حیران کړی و ما. نو ټریننګ هم چې کم دی یو لوی جهاد دی د مسلمان دپاره. نو د کفارو په بدر په احد کې د مسلمانانو د سرونو نه دغه جوړ کړل، فوټبالونه جوړ کړل. همدغه شانتي نو د لوبې ایجاد د دې کفارو د دې انسانانو په عقل کې بیا دا شی رال، بیا د هغې نه پس کره جوړه شوه، بال جوړ شو، او د هغې نه پس دا بیډمنټ دا شیزونه جوړ شول. لہذا دا خو د دې یو لوبو د دې وسني لوبو یو تاریخ دی. خو ذهن کې یو څو خبرې یادې ساتئ. ما ډېرې خبرې لیکلې، دا به انشاءالله کوو. خو په دې لوبو پسې اوس موجوده صورتحال کې د یهودیانو مضبوط لاس دی. او د سیاسي خلکو پکې لاس دی.
کستاسو سوچ وکړئ یو مالدار ممالک دي او یو غریب ممالک دي مالدار ملکونه او غریب ملکونه نو په غریب ملکونو کې په ټولو کې دا شی عام کړی دی کرکټ میں 14 لوبې لعب شو مالدار ملک یو هم داسې لوبه نشته د هغې خپل ذهن تعلیم ته دی ټکنالوژي ته دی او چې څومره غریب ممالک دي نو دوی پسې د شاته دا لاس اولی دی دوی پسې دا لاس د دې دپاره دی چې د دې خلکو ذهن مکمل دې میچونو ته متوجي چې د دې سیاسي خلکو نه او د دې ریاست نه دا ذهن یو طرف دی او بله دا ده چې دې پسې د یهودو دا خو د سیاسي خلکو لاس دی د یهودو دې پسې څه لاس دی د یهودو دې پسې دا لاس دی چې دا مسلمان ملکونه اکثر د مسلمان په ملکونو کې دا شی ډېر عام دی چې دیو په دې طرفونو متوجه شي چې دیو د خپل دین نه د عباداتو نه د تعلیماتو د جهاد نه وغیره نه د دې ټولو نه د یو اړخ دی یو طرف دی چې موږ کفارو ته متوجه نه یو ځکه چې یو مسلمان د جهاد ذهن سازي وشي نو مسلمان خو د مسلمان خلاف جنگ نه کوي جهاد نه کوي مسلمان خو د کفارو خلاف جنگيږي دا غزل خو د مسلمان خلاف نه جنگيږي یو دا چې دیو د صحابو دا کم تاریخ ته چې د صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم دا تاریخ د مسلمانو د ذهنونو نه خوا کول غواړي تاسو به اورېدلي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د یو کافر سره په لانجه شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د بره د یو کافر لاندې دی وجني اپې لاړې راوتوکلې یو دم تې راپاسېد وایي دا پرېږدې ولې خوستم وایي اوس مې د سره ذاتي مسله راله مخکې چې زما سونو هغه د اسلام دپاره و اوس زما ذاتیت دی کې داخل شول لهذا دې وخت زما په تاس لاس نه اوچتېږي نو مسلمان چې څه کوي نو دا به د اسلام سوچ په بنیاد باندې کوي نو یهودیانو په دې پسې دا لاس دی چې دا مسلمانان په دې لوبو لعبو کې مشغول وي نو د خپلو تعلیماتو نه د خپلو علمونو نه د صحابو د تاریخ نه د نبی صلی الله علیه وسلم د تاریخ نه د تعلیماتو نه د مخکې د تعلیم د تک نه د دې نه به په شاته پاتې شي او موږ کفارو ته به هم توجه نه او زموږ د سیاسي ډېر توجه په دې باندې ورکوي هر مسلم ممالک او چې کم په دې کفارو کې دا غریب ممالک دي دیوم هغې دا توجه ولې ورکوي چې د دې ملک ته چې کم مخلوق دی چې دیو د ذهن دقه طرف دی د بعضې خلکو د خبره کوم دا خبره چې مناسبه نه ده ویم چې مخالف ټیم مثال لس دغه وکړه نمبرې حاصلې کړې نو دیو ته دا حکم یې دی بل ته چې ګوره ته به تر آخره باله پورې دا لوبه لوبې داسې ونه کېږي چې دا لس نمبرې ته حاصلې کړې ولې ځکه چې ګوره ته به د آخره پورې دا قوم 4-5 ګنټې مشغول ساتې نو دې کې او بله
چې په کوم ملکونو کې دا شی دی دا لوبې و لعب دي هغې د قوت د معشیت په لحاظ سره مینستی زیرو دي د اسلحې په لحاظ سره زیرو دي د ساینس او د ټیکنالوژي په لحاظ سره زیرو دي تاسو په دې خبره وګورئ سوچ وکئ او کوم ممالک چې کم دي وغیره مالداره ممالک د هغه ممالکو دا لوبې و لعب چې پکې نشته ټیکنالوژي اول نمبر د خلکو تعلیم اول نمبر معاشیت اول نمبر او چې کوم قوم پکې اوسېږي پکې خوشحاله و زمونږ د غریبو ممالکو نه دا خلک روان دي امریکې ته روان دي برطانیې ته روان دي جرمني ته روان دي فرانس ته روان دي وښیه ماته په دې کې دې ملکونو کې لوبې و لعب پکې نشته هلته توجه په څه شي ده توجه په معاشیت ته توجه په تعلیم ده توجه په ټیکنالوژي ده ټول مسلمانان ملکونه تیریږي لقطې نشي والی بم را باندې راغورځئ واحد الله رب العزت د پاکستان باندې د الله یو خپله مهرباني ده حالانکې په پاکستان کې دا شی ډېر عام دی خو زه به دا وایم چې په دې خپله مهرباني الله کړله دا د کلمې په بنیاد جوړ شوی دی نو په دې ټیکنالوژۍ کې څه ګزاره کوي نو اورځ مې چاته خبره کوله ما 52 ملکونه پاکستان ساتي 52 ملکونه چې کوم مسلمان ملکونه دي 52 حالانکې په پیسو کې 52 نمبر دي پاکستان یې ساتي ولې ځکه چې د هغې سره ټیکنالوژي نشته راځئ کم خلک چې دا ګوري څو خبرې دي پکې کم خلک چې دا ګوري په شوق باندې یو خو د انسان نظر پې ولګي دا بېله مسله ده که یو انسان چېرته کې یو داسې لوبه د خپل د بدن دپاره کوي چې زما بدن پکې صحتمند وي یو وخت دپاره پیشه دې نه جوړئ نو ټیک دی څه پروا نشته د خپل بدن د صحت دپاره کولی شي که چېرې دا مسلمان ته پیشه جوړئ چې زه مخکې په دې کې لوبېږم نو پیشه حرامه ده زمونږ بعضې ملګري وایي زمونږ د پاکستان په ټیم کې وایي الحمدلله ټول عالمان او حافظ قرآن پکې برتیان شول ما اوس په دې ګناه کبیره کې حافظ قرآن برتیان کړل وس نو کم خلک چې دا د دې دپاره چې دا خلکو ذهن ټول دې ته متوجه شي یو حافظ قرآن او یو عالم د یو ګناه کار کوي نو هغه د ما ستا دپاره دلیل نه دی ګورئ پلان کې عالم دا کار وکړو دا دلیل نه دی ما خو په اوله کې وویل د بیان په شروع کې چې اکثر زمونږ زنانه سړي علما طالبان مولیان الف سے لے کر یا تک په ټول دې ګناه کې موږ ملوث شو د الله په مهربانۍ او د الله په فضل باندې خلاصېږو کم سړی چې د شوق په سوچ ګوري شوق مې دی وخت پې ضایع کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل عبث حرام هر یو عبث شی حرام دی چې ستا وخت خرابوي ټیم دې خرابوي
په عباداتو کې دی خلل واقع کوي. او دا یو بله خبره ته کوم ټایم ختم دی انشاءالله آینده جمعه په بیا خبره کوو چې کله یا مسلم ممالک او یا پاکستان به زمونږ وایلو دا چې کله په دې ګناه کبیره کې هار شي نو موږ له بیا روټۍ هم خوند نه راکوي. خفه یو علاوه بعضې خلک پکې یو لویه خبره کې استغفر الله استغفر الله عربی کې متل کفر کفر نقل کفر کفر نه باشد دا چا کفر نقل کوي دا کفر نه دی. وی جهاد هم وبیلو یو عظیم الشان یو بهترین لفظ دا په دې سره لګول دا حرام دی. نو په ګناه کبیره کې چې مونږ کله هار شو نو سم خوند نه راکوي ځکه د ګناه په کار کې هار شو او کله چې د دې ګناه په کار کې مونږ ګټه وکړو بیا خوشحاله یو. د انګریزانو خبیثانو زمون قرآن کریم لیټرینونو ته غزار کړ. ما خفګان په دې دی چې د الله کلام دی زما استا ژوند دی زما استا کتاب دی زما استا معاشیت دی زما استا قانون دی اسلامی قانون دی اسلامی لا دا او د هغې باوجود چې ما او تا ته په دې باندې خفګان نه راځي چا خفګان ونه کو دې خبیثانو د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخیانې څومره وکړې موږ ته خفګان نه راځي او چې د دغو ایجاد کې چې موږ د ګناه کبیره په هغه کې هار شو زړونه هم خپئ. نو انشاءالله ټایم نشته او آینده جمعه به ته انشاءالله به په دې کې بیا خبره کوم. الله دې ماله تاسو له ما وخت یو کس ته خبره کو چا راته وویل قاري صاحب تا دا نه دی ګټلی ما دې خو بنیاد وما مونږ پسې مدرسه پرېښوسته پټ پشو پسې په هوټلو کې به ناستو خو عقل هم په هغه وخت کې کار نه کوو ځکه د موږ د دې مسلمان بنیاد د ابتدا نه داسې جوړ شوی دی خو موږ د دې ګناه نه دی الله زموږ حفاظت وکړي د ټولو مسلمانانو دا به زه ووایم او الله رب العزت دې موږ له په دې باندې توفیق نه راکوي په دې ګناهونو باندې او الله رب العزت ټول زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.